السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حاجي ولي محمد بډیڅی. نن د اپریل د میاشتې 22 تاریخ او د چهارشنبې بد ورځ ده. د 2-3 ورځو راځي زما یوه ویډیو چلیږي او ما ته یې ملګري راستي وایي دا هم د 22 تاریخه ویډیو ده، دا څنګه ده، صحیح ده که غلطه ده؟ او هغه ویډیو بالکل زما ده او 22 تاریخه وایي آواز زما دی، تصویر زما دی، خبرې زما دي، بلکې خولۍ لا هم زما ده. لیکن هغه تازه ویډیو نه ده، هغه د تیرې میاشتې د 22 تاریخ یعنی د مارچ 22 تاریخه دی. نن د اپریل 22 تاریخه دی، نن د چهارشنبې ورځ ده او هغه د دوشنبې ورځ وه 22 مارچ. لهذا دا د شرارت په بنیا باندې یو چا چلولې ده، دا چې هر چا ولیدله هغه ډیلیټ کوي. دا اوس چې زه مجلس کوم دا حقیقي مجلس دی. د نن څه یوه هفته د مخه ما دا ویلي وو چې په 22 د اپریل د چهارشنبې په ورځ به زموږ علاقو ته یوه وریځ راسي او نن هغه ورځ ده او هغه وریځ نن زموږ علاقو ته را داخل سوله. او دا داسې کوچنۍ وریځ نه ده چې په یو کلي او دوه تنا غږ وکړي څه باران وسو او تېره سوله. دونه کوچنۍ هم نه ده او نه دونه غټه وریځ ده لکه تېر بارانونه چې وو نو ما به ویله چې داسې یوه غټه وریځ را روانه ده. د بلوچستان 80% 90% برخې به کور کې د دې هغه رقم وریځ هم نه ده. هغه ورځ هم ما ویلي وو، نن بیا وایم دا درمیانه وریځ ده، دا نیم بلوچستان کور کوي او نیم بلوچستان پاتې شي. اوس کم نیم بلوچستان کور کوي، کمې علاقې د نن په باران کې شاملې دي. زموږ د اندازو مطابق نن کوټه په دا باران کې شامل ده. کوټه او د کوټ څخه د مشرق او د شمال خوا لکه زیارت او خانوزی، کان میترزی، رود ملازی، مسلم باغ کلی سیف الله، ژوب، شیرانی، درابند، زیاتر ډیره اسماعیل خانه پورې. او د شمال خوا توبه کاکړي، توبه څکزي، پشین کلی عبدالله، کلستان لام پکې شامل وبوله او تر چمنه پورې دا پښتني سیمې دا ټوله پکې شامل دي. او نوشکی، سپینه تیږه، خواجه عمران، دغه علاقې کیشنګي او پنچپایي دا د وریځو په بارډر باندې دي. دلته څه چانس د باران کېدی سي، غالب ګمان دا دی چې نه به وسي. او نورې هغه علاقې لکه چاغي، ګردي جنګل، ډالبندین، تفتان، نوکونډي، سیندک، براتچه، پوستی، تربت، ګوادر، پنجګور، خاران، اواران، لسبیله، ابچوکي، ډیره مراد جمالي، سوی، بختیار آباد، ډیره بکټي په دا ګرده علاقو باندې باران نشته. او دکۍ و سنجاوي، لورلایي دلته هم د باران امکان ډیر کم دی. شاید په دا علاقو باندې خاص باران نه وسي. نو د وریځو زور کوټه او د کوټ سره د مشرق د لمر خطه پر خوا او د شمال پر خوا امکان څه زیات دی. او څه وریځ د کوټ څخه د جنوب پر خوا هم سته. د څه محدوده وریځ ده د جنوب خوا لکه مستونګ، کټکوچه، منګوچر، کلات، سوراب تر خوزداره پورې دغه څه وریځ سته، اخوا ته بیا نسته.
نو دا چې ګرد سره ملاو کې 50% په بلوچستان کې به باران وي او بقایا 50% کې به بیا دانه وي او دا وریځې یکسان نه دي پیوست نه دي دا د پسرلي وریځې دي د تناب بارانونه به وي ځای به کم وي ځای به زیات وي او په بعضې علاقو کې اوس هم داسې خطره شته چې تیز هواوې به پکې راسي او څه زیات باران به وسي او په څه محدود علاقو کې د ژلۍ هم څه امکان موجود دی لیکن ډېره نه ده د پخوا په رقم په ډېرو علاقو باندې به ژلۍ دې پله نه وسي او دغه د نن ورځې د بارانو اوالو په کوټه کې غالب ګمان دا دی چې د ماپښین د یوې 2 بجو بعد به باران شروع سي او د کوټې باران هم د تنا باران دی اکثره او بیا د ماښام پر خوا د سلسله د کوټ څخه منقطع کیږي او دا بله ورځ چې د پنجشنبې ورځ 24 تاریخ په دغه ورځ باندې هم په د بلوچستان په اکثر علاقو کې څه بارانونه شته لیکن هغه بیا کم دي دونه زیات نه دي لکه نن ورځ چې دي د سبا باران د جمعرات د ورځې هم څه شته لیکن کم دی او اوس هم د وریځو زور د افغانستان په خوا دی د افغانستان چې کوم دغه لاندې ولایتونه دي د قبلې د خوا دغه کې خاص وریځ نشته لکه بیا هلمندو زابلو فراو دغه علاقو کې نشته بالا کندهار د کندهار بالا د لمر خاته پر خوا او د شمال په خوا په دا ټولو علاقو باندې ډېرې ښې وریځې را روانې دي او بلکې را رسېدلې دي په دا علاقو باندې هم ښه باران کیږي او د کابل څخه دی لرې د لمر خاته په خوا د شمال په خوا په هغه علاقو باندې بیا ښه واوره هم کیږي په بامیان کې لا هم څه واوره کیږي او هغه علاقو کې به درجه حرارت په منفي کې روانې یعنې ته ته بالکل ناولده معلومیږي لیکن البته بس یخ دی هلته واورې هم کیږي انشاءالله او دغه باران اخرنی باران نه دی د دې وروسته نور بارانونه هم را روان دي نو د هغو مجلس انشاءالله بیا کوو دا مجلس ډېر اوږد سو الله حافظ